د خپل وایف هم پکې په دې سه دغه کړه قتل کړه او خپل خواخه هم او یو د سسټر ان لا او یو برادر ان لا هغه ټوله فیملی د ختم کړه د دوی د خله کیس روانو د دوی میس انډرستانډینګ کریټ شوی و فیملی د دوی هغه ناچاکي و هغه وجه نه دوی په فیملی کورټ سه د دوی سیول کیس هم روانو د خله اوس اچانک د ته یو دغه رااله چې زه خپل فیملی واپس راولم چې کله خبره خله ته روانه او فیملی کورټ ته هم معامله لاړه شي نو هغه خو بیا هغه ختمېدو والا وي رشته هغه خو بیا جوړېږي نه او د هغې نه باوجود هم چې مقدمه روانه وه د هغې فیصلې انتظار نه وکړی او د اګریسیو سوی او د ځان سره نور کسان هم کړو او د کور ته ورته رالی دغه ظلم یې وکړی جي زموږ پولیس آرام نه دی کړی هغه فیسیلیټیټر هم موږ ورسره اریسټ کو موږ همیشه وایو چې ویداوټ فیسیلیټیشن دا کار نه کېږي او په دې سه چې کوم د موږ پولیس یو ډېر موږ کوشش کړی دی د مومنټ دا واقعه وسوه نو موږ د انفارمیشن ګیدر کو موږ ته دا انفارمیشن چې یاره د سړي سره ریټرن ټیکټ دی د ملیشیا او دا به موږ نه لاړ شي نو تاسو ته پته دغه پروسیجر لږ اوږد دی خو ما نورو لا انفورسمنټ ایجنسیز نه هیلپ واخیستی هغوی ته مو ریکویسټ وکړی وی پلیسډ هز نیم PNIL چې کوم د امیګریشن یو دغه د ډیسک دی په هغه باندې موږ د نام راوستلی په هغسې د موږ DSP سټي SP انویسټیګیشن ټولو یو جاینټ افرټ وکړی FIA سره موږ کنسلټیشن وکړه د موږ DSP سیدو چې کوم دی عطا الله خان د خپل کار وکړی دی فورن جج ته ورغلی الانګ وید SHO and OII او هلته د CNIC بلاک کړی موږ د شناختي کارت بلاک کړی موږ د نوم په PNIL راوړی نو د چې کله د بار لارې ختم سوې نو دلته په لوکل فیسیلیټیشن باندې د ګزاره وه او الحمدلله موږ ته خدای سکسس راکړی دا چونکې د ریزیډنشل ایډرس بونیر دی د پلار چې کوم شکور هغه په بونیر سیو د په بونیر سیو نو دا چې کوم د سیدو شریف د تھانه ته کوم باونډري دا او بونیر په دې غرونو سره د زموږ ټیم مهنت وکړه بونیر پولیسو مو شکر گزار یو او وی ارست دم سکسسفل